بل اخیری خبر استاسو د وړاندې عرض کوم. الله دې کې زما دا خبر استاسو زړونو ته کوشي. د انتخاباتو میدان ګرم دی، هر طرف نه خلق ولاړ دي. چانه تپوسو کې د باجوړ یو عالم دی سینیټر عبدالرشید صاحب، د هغه یو بیان مې اورېدو، هغه یو واقعا نقل کوي. هغه وایي یو ځای کې میلمه شومه، ما پوښتنه وکړه چې یاره تاسو به ووټ چاته ورکوئ؟ وایي موږ ته وایي چې د فلاني خان ته به ووټ ورکوو. ما چې فلاني خان ته ووټ ولې ورکې؟ وایي هغه وایي چې دا لاره یې زما د کور ته دا لاره راوستې، دا لاره یې راله پخه کړې ده، دا احسان خو د هغه هېرولی نه شم، هغه له به ووټ ورکوم. وایي ما ترې تپوس وکړو چې یاره یو جواب راته راکړه، دا قرآن چېرته نازل شوی دی؟ ما ته وی قرآن مکه مکرمه کې، قرآن مدینه منوره کې نازل شوی دی. خدا قرآن د باجوړ او د کلي علاقې ته چا راورسو؟ ما ته وی چې هغه وخت کې صحابه کرام، بیا تابعین، بیا تبع تابعین، علماء کرام هغه د قرآن مجید علوم حاصل کړه او زما استا کورونو ته راورسول، زما استا کلي علاقې ته علماء کرام دغه قرآن راورسو. نو چې چا د لار پخ کړي د هغه احسان نه یېرې، او چا چې ستا کور ته د قرآن مجید عالمات درولېږلې د هغه احسان به یېرې. چا چې ستا په کور کې د دین چینې هغه جاری کړي د هغوی احسان به ته څنګه هېرې؟ دا هغه خلق دی یو سړی وایي پلانې له ځکه وټ ورکوم، سبا مې د تاڼې تحصیل مسله راشي چې د تاڼې تحصیل نه مې راخلاصوي. دا به څه تاڼه تحصیلي؟ ورځ 2-3 کال 2 جیل به در باندې وخیږي. تاڼه تحصیل خو هغه دی، قاري صاحب بیان تاسو واورېدو، هغه جهنم ته چې ورولې دی بیا به هلته څه نه وي. مونږ درته داسې خلق درکړه، دا به د خاندان د 400 کسانو د جهنم نه د خلاصي هغه اعلان کوي. دا به 400 یا که عدد نجوم سما، د اسمان د ستورو په مقدار به دا خلق د جهنم نه راوباسي. نو د چا د لارې احسان نه یېرې، دغه رنګې د چا د جیل احسان نه یېرې، زمونږ احسان هم مه یېروه. علماء کرامو ستاسو کور ته د قرآن مجید رڼا درولېږل، ستاسو بچو ته یې قرآن ښودلی دی، ستاسو د خاندان خلقو ته یې قرآن ښودلی دی، ستاسو کلي علاقې ته یې حافظان او عالمان درولېږل. نو دغه احسان خو مونږ مه هېروه. او وټ بسئ، دوستانه د قرآن په بدل کې وټ نه غواړم، خو لږ د خپل ضمیر بیدار کا چې علماء کرامو په چا باندې لاس ښودی دی چې ما ته د علماء کرامو د پګړۍ لاج وساتو چې دې خلقو زمونږ سره څه احسانات کړي دي، او دا وټ به مونږ دا ځل چې علما چاته وایي هغوی ته به یې ورکو. خپل نیک چې د قیادت منتخب کو، کم ځای او کمې علاقې سره چې څوک تعلق ساتي او هلته د کتاب نه څوک ولاړ وي، کتاب د هغه نښه وي، په دغه انسان د علماء کرامو لاس دی. ټول نارینه او زنانه زمونږ سره دا عزم وکړي، دا عهد را سره وکړي چې انشاءالله ټول عمر به مونږ د کتاب سره ولاړ یو، کتاب زمونږ زندگی ده او کتاب ته به مونږ مهر وو. الله جل جلاله دې په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي.